تیزترینه وظیفه او د کمال نه ډکه وظیفه درته نن ښیم. صرف 2 ورځې وظیفه ده، تاسو وکئ د خپلو حاجاتو دپاره، مقاصدو دپاره. په 2 ورځو کې به الله تعالی ستاسو حاجت هم پوره کړي او ستاسو مقصد به هم الله تعالی اسان کړي، او که مشکلات د بانی مشکلات هم الله تعالی ختم کړي، او که څه بیماری وي الله تعالی به دغه بیماری هم ختم کړي. دا وظیفه د آیات الکرسی ده. د آیت الکرسی ډېر فضایل راغلي حدیث مبارکو کې هم. نه د بهترینه وظیفه د آیت الکرسی ښیم د حاجاتو د پوره کېدو دپاره، د مقاصدو د اسانېدو دپاره، هر قسم مشکل دپاره، که د نکاح مسله وي، که د محبت وي، که د کاروبار وي، یا کور کې د جنګ جګړو وي، یا د جادو د جنات وي، نو دا ډېر بهترین آیات دی. دې آیات سره به الله تعالی دغه تمامې پریشانۍ، ګریل وي، که هر رنګي مسلې وي، الله تعالی به یې ختمې کړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ډېرو عزتمندو او قدرمندو مسلمانانو، تاسو به روغ جوړ یې، په صحت کې به یې. الله جل شانهم خوشحاله او باد ساته چې په هر ځای کې یې، که په امریکا کې وئ، او که په لندن کې یې، او که په افغانستان کې یې، او که په پاکستان کې، او که په سعودي عرب کې یې، که ټول مسلمانان هر رنګ دي او هر ځای کې دي، الله تعالی دغه ټولو مسلمانانو ډېر حامی او ناصر مددګار شي. الله تعالی دغه ټولو مسافرو نه راضي شي، او الله تعالی دې ورته د زړه خوشحالۍ، عزتونه، راحتونه ورکړي. نن زمونږ یو انتهایی اسانه وظیفه چې د آیت الکرسی وظیفه ده، دا وظیفه زه تاسو له درکوم. ستاسو به الله تعالی په 2 ورځو کې حاجت پوره کوي، او مقصد به تاسو ته الله تعالی اسانوي. ځکه چې دا آیات چې کم دی، دې ډېر فضیلت دی. یو فضیلت خو یې دا دی مسلمانانو، که په چا باندې جنات وي، که په چا باندې جادو وي، که په چا باندې هر رنګه مسله وي که نه، بېوحوشي پرې راځي، یا بدنظري، اکثر زنانم د نظره شي، سړي د نظره شي، کاروبار د نظره شي، نو دا انتهایی آسان د دې وظیفه زه تاسو له درکوم. کم چې د حاجتو د پوره کېدو دپاره دا هغه ته وروسته ښیم، لیکن کم چې د بدنظرۍ دپاره، د جادو د جناتو دپاره، نو مسلمانانو دا وظیفه تاسو صرف 1 ځله وکئ. په اوبو باندې دم کوئ، په شګه باندې دم کوئ، هغه په کورونو کې وشیندئ، ګوټونو کې اوبه هم توی کوئ، لږې لږې چقړه پرې وکئ. او که په چا باندې دغه بدنظري وي، د جادو اثر پرې وي، بندشي وي، هر قسم بندشي وي، په هغه د هم د اوبو وڅښلی شي. دا که دوکان کې، په دوکان کې د لږه شګه وغیره واچولی شي. دغه رنګې که په چا بدنظري وي، نو هغه د هم لږې وڅکي. ماشومانو باندې د هر قسم بدنظرۍ او جادو دپاره دا آیات ډېر بهترین دی. اوس چې د حاجاتو د پوره کېدو دپاره کومه ما تاسو ته وی چې 2 ورځې وظیفه زه تاسو ته ښیم، هغه د آیت الکرسی وظیفه ده. دا وظیفه به تاسو د مازدیګر د مونځ نه پس کوئ، یا د هر فرض مونځ نه پس پرې کوئ. نو که غواړئ چې د هر فرض مونځ نه پس تاسو ته اسانه وي، هغه طریقه هم درته ښیم. او که غواړئ چې صرف د مازدیګر مونځ نه پس یې کوو، نو هغه هم درته ښیمه. که تاسو ووایئ چې ما هر فرض مونځ نه پس یې کوو که نه د خپلو حاجاتو دپاره، نو دا خو به یا د اعتبار په د حروفو په تعداد سره وایي، نو دا به صرف او صرف 18 مرتبه وایي. هر فرض مونځ نه پس تاسو چې څه رنګې حاجات وي، مقصد وي، صرف د هغې دپاره به دا تاسو هر فرض مونځ نه پس صرف او صرف 18 مرتبه وایي. او مخکې وروسته به ترې صرف یو پیره یا 3 پیرې درود ابراهیمي وایي. انشاءالله د هغې نه پس به تاسو باندې الله تعالی د رزق دروازې داسې کوله وکړي چې تاسو وهم او ګمان کې به هم نه راځي چې دا رزق د کوم ځای نه میلاویږي، دا کاروبار څنګه مخکې وړاندې لاړی، خاوند مې څنګه ترقي وکړله، رور مې څنګه ترقي وکړله، مسافر دی سعودي عرب کې، دوبۍ، قطر یا لندن کې دی، کاروبار یې نشته دی، نوکري ورته نه میلاویږي، جاب ورته نه میلاویږي، د هغه څنګه ترقي وله دې وظیفې په برکت سره به د هغه انشاءالله هر قسم ترقي میلاویږي. یا څوک د چا د نکاح د محبت معامله ده، یا نور داسې پریشانۍ دي ورته، هر سړی په خپله پریشانۍ کې گرفتار دی، هر سړی د خپلې پریشانیو دپاره وظایف کوي. لہذا ته هر فرض مونځ نه پس 3 پیرې درود ابراهیمي بیا 18 کرته آیت الکرسی عمل تاسو انشاءالله دا جاری او ساری وساتئ. صحیح شوه. څنګه چې ډاکټر تاسو ته وایي چې دا دوایي به هغې پورې خوري څو پورې ستا هغه مرض ختم شوی نه وي. نو دا وظیفې به هم تاسو هغې وخته پورې کوئ تر څو پورې چې ستاسو دا حاجت نه وي پوره شوی. اوس چې کومه 2 ورځې وظیفه ده، نو هغه به ستاسو الله تعالی په 2 ورځو کې پوره کوي. هغه د مازدیګر د مونځ نه پس هغه عمل دی.
د مازدیګر مونځ نه پس به دا عمل تاسو صرف او صرف 2 ورځې کوئ. که اوس یو سړی ووایي چې 2 ورځو کې به الله تعالی زما څنګه حاجت پوره کوي، هغه انسان دی دا وظیفه نه کوي، ځکه د ده په یقین دی، دی اول خپل سم کړي، د یقین کامل نه دی، کاملې درجې ته نه دی رسېدلی، د په عقل کې نجس دی، لهذا خفه کېږئ مه. لومبی خپل اصلاح کول پکار دي مسلمانانو، نو الله تعالی به الله زموږ حاجات پوره کوي. هر کله چې تاسو مازدیګر مونځ نه فارغه شئ، نو هغه مازدیګر مونځ نه پس په 11 پېرې تاسو درود ابراهیمي ووایئ. مازدیګر مونځ نه پس چې تاسو درود ابراهیمي ووایئ 11 کرته، د هغې نه پس به تاسو دا وظیفه چې دی دا به تاسو 80 ځله وکئ. 70 مرتبه الله لا اله الا هو الحي القيوم، دا وظیفه به تاسو 80 مرتبه وکئ. مخکې به ترې 11 پېرې درود شریف ووایئ، وروسته به ترې 11 پېرې درود شریف ووایئ، او هغې نه پس بیا چې کله دعا غواړئ نو بیا به 1 پېره درود شریف ووایئ، او بیا به د خپل حاجت دپاره دعا وغواړئ. صحیح شوه؟ دا یو ورځ وظیفه شوه. کله چې دویم دغه رالی مازدیګر رالی، په دویم مازدیګر باندې به بیا 11 پېرې درود ابراهیمي ووایئ، او بیا به 80 پېرې چې دی آیت الکرسي دا به تاسو ووایئ. صحیح شوه؟ دا چې کله تاسو ووایئ بیا به 11 پېرې درود شریف ووایئ، بیا به چې کله دی دا پوره کړو بیا به 101 مرتبه یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین دا به 101 مرتبه ووایئ. د هغې نه پس به درود شریف ووایئ، بیا به دعا وغواړئ، او الله تعالی ته به عرض وکړئ او سوال به ورته وکړئ، مالک الله ستا در ډېر وسیع دی، الله ته زما د حاجت د خپل کلام د برکته، د خپل هغې لوی شان د برکته، د خپل هغې محبوب صلی الله علیه وسلم د روضې مبارکې د برکته، او د هغه د خوبصورته حسین او جمیل مخ د برکته الله زما د حاجت او زما د مقصد پوره کړي الله. انشاءالله العزیز زه تاسو له دا امید در کوم د الله تعالی په ذات باندې چې الله تعالی نه به امید ښه ساتو چې دا وظیفه به کار کوي او زموږ حاجت به پوره کیږي. که په 2 ورځو کې پوره نه شو خیر دی، 100 ورځې مسلسل دا وظیفه تاسو وکئ، خفه کېږئ مه. دا اصل خبره د یقین ده، او الله تعالی د انسان مصلحت ته ګوري. بعض څیزونه داسې چې انسان پکې خیر نه وي نو الله تعالی ورته نه ورکوي، د هغې په مقابله کې ورته بل نعمت ورکړي، د هغې په مقابله کې د بل مصیبت چوت کړي، یا بیماری ختمه کړي، یا نور داسې هغه مصیبت او حاجات له الله تعالی پوره کړي. لہذا انشاءالله دا وظایف تاسو جاری او ساری وساتئ. الله مو راته خوشحاله او باد ساته. الله تعالی دې ستاسو د زړه مرادونه، حاجتونه، مقاصد د خپلو خزانونه پوره کړي. جزاک الله خیر، احسن الجزا فی الدنیا والآخره.